بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې عمر ویلپر فاونډیشن د رمضان دپاره د فوډ پیکج دپاره مونږ د دې ځای نه لاړو، د ښار بازار ته لاړو، اول ته د انات کلي بازار ته او ځای په ځای باندې مونږ ریټونه چیک کړله او اخر دا چې مونږ خریداریان یې وکړلې او سودا مو وکړله او پیسې هم د نغد په شکل کې پیسې مو ته وصول کړلې او دغه ځای نه موږ واپس را روان شو. بیا لاړو میل ته، په میل کې موږ سوداګانې د وړو وکړلې، موږ ډېر په ښه ریټ باندې ډېر په مناسب قیمت باندې موږ ته شی میلاو شو او سامان هم را روان کړو. دلته چې کله ځي ته راورسېدو نو انلوډینګ هم شروع کړو. نو اول موږ کوم وړه چې اخیستي وو هغه هم موږ انلوډ کړل او د ګاډي نه هم کوز کړل. ټولو ملګرو ویلنټیر چې کوم زموږ و هغه ډېرو برپور حصه واخیستله او د روژې په میاشت کې ځان یې ستړی کړو خو د اخرت د ګټې دپاره او د کونډې او د یتیم د خدمت دپاره خدمت وکړو. کجوري او چینی او دال او غوړي او چاوله او دغه شان نور چې کوم شیونه وو ضرورت مطابق هغه شیونه راغله او هغه ګاډی بیا موږ په خپله باندې انلوډ کړو او ټول ملګرو برپور پکې حصه واخیستله او انلوډینګ وشو. د انلوډینګ کار سر ته ورسېدو او هغه په دې ځای باندې پای تکمیل ته ورسېدو. انشاءالله تاسو زموږ سره اوسئ. د رمضان فوډ پیکج په حالات کې موږ د کونډې، د یتیم، بېوسه او د بېکسه دپاره خپل حد تر وسه کوشش کوو. ستاسو زموږ سره تعاون جاري او ساري ساتئ. تاسو زموږ سره اوسئ. انشاءالله د کونډو یتیمانو د هغو خوله باندې او د هغو په سترګو باندې او د هغو په مخ باندې مسکا او خندا راوستل. انشاءالله دا زموږ میشن دی، دا زموږ عزم دی. تاسو د عمر ویلپر فاونډیشن سره تعاون جاري او ساري ساتئ. ستاسو یو روپۍ به انشاءالله د قیامت په ورځ موږ انشاءالله موږ به له صحیح حقدارو ته او صحیح مستحقینو ته رسوو. ستاسو ټولو ډېره مننه، ډېره شکریه.